یو کار دی یو شی دی هغه ته داسې طریقې سره استعمال کړي چې هغه ته دنیا ته نقصان درکړي یا دین ته نقصان درکړي نو هغه لپاره فتنه شي لکه هغه کې ضرورت اثر کړي خو چونکې د هغه استعمال صحیح نه شي نو هغه سره لپاره فتنه شي ګورې قرآن کې تاسو ویلي د اموالکم واولادکم فتنه مال هم فتنه دی اولاد هم فتنه دی اوس خلک بچي خدای نه غواړي او قرآن کې چې دا بچي اولاد سره فتنه دی او مال چې دې سره دا فتنه دی او چې در سره مال وي نو کپړې به وي روټۍ به وي جامې به وي بس به وي او عمرو ته ځي او کارونه هم کوي بچي چې سړي خوشحالي کې حافظ شي عالم شي دا معلومیږي دا چې فتنې دا ساید او ساید افیکټ ډېرو شیزونو کې را پیدا کېدی شي مال فتنه شي مثلا دا حلال مال وي یو خو په دې فتنه کېږي شي چې سړی چې کله ګټي نو جایز ناجایز پکې نه ګوري غلا سره راخلي سود سره راخلي جوارې سره راخلي ډاکې سره راخلي دوکه چاته ورکړي چې دا لږ چاته ورکړي مال ته نه وایي نو دغه مال فتنه شو درباره یا د بهران طریقو ګټلو دکان کې کاروبار کې تجارت کې تبخیر واغسته او دې طرف ته چې کوم دی بیا به څه کوي بیا به عیاشي کوي اسراف کوي غلط طریقې سے استعمالي نو ګناه کارونو کې استعمالي نو هغه مال چې په کوم ځای ژوند تیرېدو نو ګټل مې په غلط طریقو کو یا لګول په غلط طریقه باندې په فتنه شو اوس ورته ما سره دی حساب کې ما ته بداغه اذان ملایي دا هغه اولاد دی صحیح تعلیم او تربیت یې ورته ټیک ده اولاد په امور خپل څه کوي نو ارڅ کوي دروغ مو ته یو غلط پیسې مو ته کیو مختلف خرچې په کوي د دین خیال ساتي او ایمان او اسلام د مس تلاسن سکول په وی کالج په وی چې دغه څه جوړ شي هغه څه شي جوړ شي ډاکټر انجینر څه شي جوړ شي او هغه دین پکې راځي چې دین راځي شي نه د پلان پکاري نه د مور پکاري نه د مور پکاري نه خلکو پکاري نه دا اولاد ورته راځي فتنه شي دغه موبایل دی نو ضرورت دی پیغام دا کې ډېر څه فائدې دي پکې لیکن جو است پکې ټول ټایم ځای کې او فیسبوک کې ګورو ګرځي چې نه ګورو فلمونه پکې ګوري او ټول دې سره لګي ملکار دي نو اته پر فتنه شو مطلب تا وخت ځای کې استعمال ځای کې ستا اخلاق خرابوي نو دا کار پر فتنه شو نو یو شی چې کوم دی هغه خم وي او یې خراب پیلم وي دې د وجه نه دا دعا کوي چې خدای کوم شي کې څه فتنه راغی نه مساله هر چیز کې څه نه د فتنې پیلو چې کوم دي څه دي دا راوځي نو دا دعا کوي چې خدایا کوم شي کې فتنه ده زما ضرورت نه دی لکه زما ضرورت یې کپڑے شوي جامې شوي نوکری شو کاروبار شو پیسې شوي دا زموږ ضرورتونه دي خو دغه چې موږ صحیح طریقې سره استعمال نه شي نه حاصلې باندې فتنه شي نو دا دعا کوي چې خدای کوم شي کې کومه فتنه ده هغه هم کا محفوظ کړي پوښښ کنه نو دا موبایل چې د دې ډول فتنه دا ټول خلک پکې ټول نه غټه فتنه پیدا ده چې خلکو قیمتي ته ځای بچی کومه ته وایي په ګنټو لګي خبرې کوي بل کار نه وي چمن کې چې کسان ناسي چې ورو پیدا کار نو آل خپل موبایل سره لګي ته به جوړدانا سي کوم لګي هر څه خپل موبایل سره لګي خدا چې د مجلس کې کېږي خپل ځان ته لګي په ټیبل باندې چاته ناسي روټه کا اوازونه کې راځي چې کومه ته ګوره په موبایل کې لګیا دی ډوړې دی ته وایې چې بس دنیا کې تک یو کار پاتې شوی دی او دومره هم چې ټول ورځ پکې ټول لګیا دي دا اوس فتنه شوه او داسې فتنه ده چې لکه د یو وبای عام څه ته وایي څنګه چې یو وبا راشي او په ټول باندې دغه شي دا موبایل چې دا یو وبا ده او وبای عام دی ټول خپل لپیټ کې غښتي دي واړه لوی ښځې سړي چې چا ته ګورې به دا او دغه ټچ او موبایل سره نښتي دا
दुआ कोई क्या लेता है हर किस्म फितनों ना महफूज की दिन चीज़ दिन 10 एक फितना ने जोड़ेगी नेक अमाल चीज़ का ना ईमान शो इस्लाम शो मुझ शो जिक्र शो तिलावत शो दा आगा सिलूना दी उस मसला जिक्र दे तो मजे करो कि खराब कुछ मजबूत दे उसको जिक्र कसीरा यो सीधे बार देर से करने लगा देर से कर दो सदन मोबाइल ढेर इस्तेमाल दा जिक्र तिलावत मुझ अमल ईमान इस्लाम दा फितना ने दे और बाकी दिन अलावा जो सब मसले दे दुनिया अखबार यो फितना दा आना बिना तो खलासी नहीं थे मोटर ना बकरे ना बच्चों ना माल ना खुराक ना कूड़ कपड़ों सबरों ना खलासी नहीं थे और जो गलत इस्तेमाल को बस आधा बार फितना शो नो दिल पारा दा दुआगानी कवई और दा अमल हम सब कोशिश पका के अल्लाह ताला ने मुंह बता